دا 40 کاله کې مو پراته وو پکې. اوس دا دی بس ټول وړاندې موږ هم ځو. تاسو هم ته ځئ. اکثره د چا زړه خفه شي یا مثال څوک د غوسې نه وایي یا څوک د زړه د درد نه دا خبره وکړي چې بس زما پاکستان نه خوښېږي، پاکستان خو زموږ د زړه سر دی. دلته وخت څنګه تېر شو؟ خلکو مینه څنګه درکړه پاکستان کې پښتونخوا کې؟ وخت خو دلته ډېر ښه تېر شو، ډېر ښه خلک وو. اکثر ملګري لاړ شي نو بیا مونږ پسې خبرې شروع کړي، نو لکه دا پکار ده. دا د غوسې نه څوک کوي خبرې. نو پردی کټ خو د نیمې شپې کله خو به ځې که نه؟ ته خو وي که نه؟ ته خو وي وطن خو پردی دی که نه؟ بلکل چې دی جي. کتونکو دا مهال زه په ناګومان ماجر کیمپ کې موجود یم، چېرته چې د 600 نه زیات کورونه وو. ډېر خلک لاړل او لږ شانتې دارې لګیا دي او خپل دغه ودانۍ چې کوم دی نو ړنګوي او د دوی د تګ تیاری کوي. خو دلته دا وخت څنګه تېر شو او څه وایي؟ وروره نوم دې څه دی؟ زما جي کامران نوم دی او د ناګومان د کیم اوسېدونکی. کامران څومره وخت هم دلته وشو؟ زموږ خو دلته پیدایش شوی دی او 40 کاله هم په دې کیمپ کې وشو چې پراته یو. او پلار مور هم تقریبا دلته نه 15 کاله مخکې افغانستان نه راغلي دي. نو څه وخت یې په یو ځای کې شوی او څه وخت یې په بل ځای کې شوی دی. دا 40 کاله کې مو پراته وو پکې. اوس دا دی بس ټول وړاندې موږ هم ځو. تاسو هم ته ځئ. دلته وخت څنګه تېر شو؟ خلکو مینه څنګه درکړه پاکستان کې پښتونخوا کې؟ وخت خو دلته ډېر ښه تېر شو، ډېر ښه خلک وو. اکثر ملګري لاړ شي نو بیا مونږ پسې خبرې شروع کړي، نو لکه دا پکار ده. دا د غوسې نه څوک کوي خبرې. نو پردی کټ خو د نیمې شپې کله خو به ځې که نه؟ ته خو وي که نه؟ ته خو وي وطن خو پردی دی که نه؟ بلکل چې دی جي. اکثره د چا زړه خفه شي یا مثال څوک د غوسې نه وایي یا څوک د زړه د درد نه دا خبره وکړي چې بس زما پاکستان نه خوښېږي، پاکستان خو زموږ د زړه سر دی. الزام ولګوي نو مونږ سمړه ته دغه ورسېږي. جي. هلته کې څه وایي ملګري؟ څه وایي؟ څه روزګارونه شته؟ څه خلک لاړ شي روزګار موزګار ورکې ساله ګوله ده او څه خلک وایي چې نه بس ټک پک پکې کېږي، وخت دی تېرېږي. خو خود دا پته مونږ ته نشته دی، نه مونږ تللي وو او نه مونږ لیدلی دی. نه د دې نه خو 600 کورونه لاړل، نو چا سره رابطه نه ده کړې چې هلته ورته رخایي شوه بندوبست؟ نو دلته خو مونږ سره نه سیمونه شته چې خبرې مبرې سیسټم وکړو او نه چا داسې معلومات کړی دی چې بس هلته سهولات زیات دی راځئ چې لاړ شو. صحیح. هلته سهولتونه لږ ډېر کمزوري دي یار او بس هله ګوله ورکې ډېره ده. صحیح. مشره تاسو هم دلته کې؟ خو رشته چلوله د ملک بېخوران یو. دوی سره هم دا دومره وخت څنګه تېر ښه تېر شو جي. خو د وا سلام دې ټولو سره. خو دا ورته موږ ووایو چې پردی کټ د نیمې شپې د وطن نه خو تګ دی که نه؟ دې له هم پکار دی چې په خوشحالۍ لاړ شي. او جي او خفګان خو نه دی پکار، دې خپله علاقه ده، زموږ خپله علاقه ده جي. او جي ملک پسې یو ملک کې رزق ته وخوړو نو خبرې نه دي. دغې حساب واړه لوی شو که نه او په دې کې هم بیا دې پسې خبرې کوي نو ښه کار نه دی. ښه کار نه دی. دلته د نور وروڼو سره هم خبرې اترې کوي. ورور څنګه حال دی؟ تاسو هم دلته افغانیان یې که پاکستاني؟ نن دې خلکو سره وخت څنګه تېر؟ ډېر مزېدار، ډېر ښایسته، لکه وروڼو غوندې. خو ته خو دی که نه پردی کټ خو د نیمې شپې؟ او بلکل پکار دی د دې خپل ځان له ملک ته آباد شو د خیره، اوس کله پکار دی چې په خوشحالۍ باندې لاړ شي. لکه 50 کاله یې موږ سره تېر کړل نو چې هلته باډر نه وړي نو بیا په ملک پسې اوس په ناګومان پسې خبرې شروع کړي نو خفګان دی که خفګان دی. خو لکه ښه خلک هم پکې شته، بد هم پکې شته. داسې خلک ته چې اوس هغه اړه دي او موږ سره کله ناکله رابطه کوي په موبایل باندې، صفت کوي د پاکستان، ښه وایي د پاکستان، او بد هم پکې شته چې کنځلې بېناګانې هم ورپسې کوي. لکه اوس هم دې ورو وی که نه چې یاره دړه د درد نه، نو دړه د درد نه لکه موږ چې دلته یو ځای نه بل ځای ته کډه وړو نو خفګان دي. دوی خو لکه 40-50 کاله تېر کړل، خو لکه دا خبره هم ځان ته ده کړي چې دړه د درد نه ته په پاکستان پسې پروپیګنډه کوې نو نه ده پکار، غلطه کوي، 100% غلطه کوي چې پروپیګنډه کوي پاکستان پسې. لکه پاکستان کې دوی پناه وله ورکړه، سخت ټایم کې وله پناه ورکړه، تا اورېده او دونه وخت یې پکې تېر کړو نو چې کوم تعلیق یې وکړی کې پکار نه وي چې خفه کېدې، تا اورېده. دوی له پاکستان پناه ورکړه، عزت یې وله ورکړو، تا اورېده. او ډېر داسې شته، ما ډېرې ویډیوګانې هم کتلي، تاسو هم کتلي، لکه دغه دې وي موږ سره څوک یو تنبور را سره مثال خبره یو دغه را سره دوی نه په ټریلو باندې سامانونه وړو نو لکه صحیح د محنت کې وکړو، خو دا محنت ته کابل کې وکړو، ته څه ځان نه جوړ کړه. اوس باقي استاد دی کابل دی، کابل کې محنت وکړه، کابل کې محنت وکړه. راشد فتح ته څنګه ودانۍ روانوله؟ روانې؟ نه زه خو ودرېږم.
نو صفف ته سره اغستې دي څه او کلیوال هم دی او سودا هم ته کړې ده خو بس خپله نو په دې مزدوري رشقه کې ژوند تېرېږي بلې ګراني ده بس دا دی چې مجبوره یو ښه ټول پکې مجبوره دي خوشحاله نه دي صحیح. مجبور ګرانو کتونکو تاسو د خلکو خبرې ترې واورېدلې دغه افغان مهاجر چې کوم دی هغه ویروان وو دغه خپلې ودانۍ ړنګۍ هغوی دا خبره وکړله چې دا موږ هلته پاکستان پسې خبرې کوو یا پښتونخوا پسې خبرې کوو نو دا زمونږ جذبات دي دا زمونږ درد دی خو دا درد چې کوم دی نو دا په موږ باندې نه دي ویستل پکار ځکه چې دا زمونږ د 40 کالو د 50 کالو دا مینه چرته کې لاړه بل ګرانو کتونکو کم خلک چې دغه وایي نو دا زموږ د دغه فیلډ مارشل چې دا خاټ سټیټ چې کوم دی نو دا ګڼي چې بس دې ملک نور انګا بنګا خلک نه یا داسې د مل خلاف چې انتشار کوي خو په مل دننه وي خو د مل نه بغیر وي نو هغې خلکو سره نور چې کوم دی د قانون مطابق به کاروي کېږي نو دا موږ تاسو ته ناګومان کیمپ وښودو چې په ډېره غټه سطحه 600 نه زیات خاندانونو او دغه اوس روان دي چېرته هم چې ښاد او آباد او خوشحاله دي اوسي زموږ ورته دعاګانې دي چې هلته کې ورته دغه حکومت استوګنې ورکړي سهولیات ورته ورکړي صرف خبرې نه کوي دغه خلکه په خپل وطن کې چې کوم دی نو ځای کي نو دغه خبرې هم داسې شریکولې ډېره مننه